الرحمن الرحیم باب بیان ارکان الاسلام د اسلام ارکان و دعائمه دعائم دعامه جمع ده. دعامه اصل کې هغه عمود ته وایي، هغه ستنې ته وایي چې په هغې باندې آبادۍ ولاړ شي. عظام د عظیم جمع ده لوی. د اسلام بنیادی ارکان څه دي؟ یعنی هغه کوم څیزونه دي بنیادي چې کله سړی د هغې منکر شي نو سړی بیا مسلمان نه وي. عام ژبه کې دې ته پنج بنا وایي د اسلام. پنج بنا، پنج منې پنځه، بنا منې بنیادونه. د اسلام بنیادونه پنځه دي. و دې حدیث کې هغه ذکر کوي څه خو پکې هغه کوم چې مخکې به تاسو ویلي، خو دې کې واسه تعبیر بدلی، بعضې الفاظ به بدلی دې دپاره چې مسلمانان پوه شي چې زمونږ دین بنیادی طور څه شی دی. سیدنا ابن عمر ابن زوی ته وي، عمر فاروق سے ورته وي، عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. پلار او زوی دواړه صحابه دي، عبدالله بن عمر ځکه مونږ وایو رضی الله عنهما. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. سیدنا ابن عمر فرمائی، یعنی د عمر زوی فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بنی الاسلام علی خمسن، بنیاد کې ښودل شوی دی د اسلام په پنځو بنیادونو باندې. د اسلام آبادی پنځه بنیادونو باندې ټینګ دی. په دې باندې خلق اعتراض کوي چې داسې آبادی خو نه وي چې د هغې پنځه بنیادونه وي. عام طور زمونږ کمرې د هغې څلور بنیادونه وي. اصل دا ده چې ټوله دنیا ثقافت او تهذیب خو یو شان نه دی. د هر چا د استوګنې طریقه یو شان نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغې استوګنه وه تانبو کې وه، ځکه د هغې ژوند د صحراو بدوي ژوند و، او بیا د هغې دارومدار د ژوند په شنې ګیا باندې اوبو باندې و، کجورو باندې و. دا څیزونه عربو کې کم و. د دې وجه نه هغې به اکثر و بیشتر په سفر کې و. څاروي به یې څرول، ساتل به یې هغه د ژوند رزق دا به یې هلته تلاش کو. خو چې کوم ځای به اوبه میلاو شي نو هلته به یې خپل تانبو لچ کو، هلته به یې استوګنه کوله، او چې هغه اوبه به خلاصې شوې چینې خو به نه وې، خو د باران اوبه به چېرته یو ځای شوې وې نو هغه به یې استعمالولې. چې کله به ختم شي نو بیا بل ځای کې تلاش ته تلل، د اوبو تلاش کې به ګرځېدل. و د هغې ژوند ټول بدوي و، د صحرا ژوند و. په دې وجه د هغې آبادۍ هغه د تانبو دی. قرآن مجید هم فرمایلی دي چې الله تاسو له داسې آبادۍ درکړي دي چې هغه تاسو ته د خپل سفر په وخت کې اساني. تانبو وړی شي سړی، کور خو نشي وړی. نو تانبو دپاره څلور میخونه یي، او یو د هغې د منځ تنیخ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مثال مطلب دغه دی. زمونږ خلک هر ځای کې خاندي حدیث پورې، انکار کوي د حدیث، او دا اعتراض کوي چې دا څنګه چل ده. آبادي څلورو بنیادونو باندې، او تاسو وایئ چې پنځه بنیادونه دي. نو دا آبادی د هغې زمانې ده او د هغې علاقې دی. اوس هم چې کوم خلک تانبوانو کې اوسېږي نو د هغې تانبو وګورئ چې څنګه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام بنیاد کې ښودل شوی دی علی خمسن، په پنځو څیزونو باندې. تر اوسه چې تا ویل نو هغه دی تعبد الله، د الله بندګي به کوې. دلته کې الفاظ بدل دي، شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله. د دې خبرې گواهی کول چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې شهادت.
شهادت دو قسمه ده، یو د خولې او یو په زړه کې. نو که یو بني آدم په خولې باندې کلمه شهادت وي، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله وي، یا لا اله الا الله محمد رسول الله وي، نو دی به موږ مسلمان ګڼو. ترکمه پورې چې د اسلام د بنیادی سيزونو نه انکار نه کړي. که یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وي په خوله باندې، نو دی به ظاهري طور دنیا کې مسلمان ګڼل شي، دی مسلمان دی. البته که د داسې یو حرکت وکړو چې هغه د اسلام د بنیادی عقیدې خلافي، مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، هغه نه رستو د مسلمانانو دا عقیده ده چې بل نبی به نه راځي، نوی نبی به نه راځي، عیسی علیه السلام که راځي هغه د نبی په حیثیت نه راځي او د هغه مرتبه غورځېږي نه په دې باندې. هغه د زوړ نبی حیثیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت راځي. که کم خلق چې دې عقیدې خلافي، هغه خلق مسلمانان نه دي. زمونږ دې زمانه کې خلق دې ته قادیانان وایي. قادیان اصل کې یو کلی دی امرتسر کې، ہندوستان کې. امرتسر ته پښتانه امبرسر وایي. په دغه علاقه کې یو کلی قادیان د اصل کې قاضیان دی زوات سره. دغه علاقه کې وا ججان اوسېدل غټ غټ خلک. بیا وروستو د دواد نه دال جوړ شوی دی، د قادیان په ځای باندې قادیان شوی دی. دغلته یو سړی پیدا شوی، هغه ته به مرزا غلام احمد وی قادیانی، یا د قادیان باشنده. دا هغه زمانه کې دا سړی پیدا شوی دی چې هندوستان کې د مسلمانانو د ختمولو دپاره یا د کمزوري کولو دپاره یو طریقه انګریز سره پاتې شوی وه. هغه طریقه دا وه چې موږ له یو داسې سړی پکار دی چې هغه د مهدیت او د پیغمبرۍ د اجرا دعوه وکړي او دا دعوه وکړي چې جهاد منسوخ دی. د دې بنیاد دا دی دې خبرې. مرزا غلام احمد معمولی تعلیم یافته سړی دی، قابل عالم فاضل نه دی، خو ظاهري شکل شباهت ټیپ ټاپ یې ښه و او بیا څه دوه درې ټکې انګریزي ورتله ورله ناغي یې استعمال کړه. دا د نبوت دعوه مو وکړه، د مهدیت دعوه یې وکړه، د جهاد د منسوخیت دعوه یې وکړه او دې طریقې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې د ډاکه واچوله. هغه ځای نه بیا دي ربوې ته منتقل شوي دي، اوس ورته چنابګر وایي ربوې ته. الوی تاریخ د مستقل پکار دی چې مسلمانان د دې نه واقف وي، جذباتي خبرې نه کوي، دلیل سره خبرې کوي. دې باب کې دوه خبرې یاد ساته. یو دا چې جذباتو کې خلک نه راځي، کم سړی چې دغه شان جذباتو کې راځي دې ځان له نقصان ورکوي. او دویمه خبره دا ده چې په چا باندې بې بنیاده خبره مه کوئ، د خبرې صحیح علمي جواب پکاري. قابل افسوس دا ده چې زمونږ خلک بعضې سیاسي پارټۍ دا سیاسي طور کې شکول غواړي. دا ښه خبره نه ده. په 74 کې چې کوم تحریک د ختم نبوت چلیدو، هغه زما د طالب علم آخري کال دی. پنجاب کې د علوم تعلیم القرآن پینډۍ د دې مرکز و، ما سبق هلته ویلی دی او دا ټول تاریخ ما ته یاد دی د الله په فضل چې څه شي شوي دي. زما استاد شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه د هغې د علوم مرکز دا و د دې تحریک. شورش کاشمیری، مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله، مولانا مفتی محمود رحمت الله تعالی علیه، دا بشمیره خلک دا به راتلل دلته کې جلسې به کېدې. ټول تاریخ نه زه واقف یم، ولې شوې ده، په څه طریقه شوې ده. او بیا هغه ځوان چې د هغه په لاس باندې الله رب العزت دا مسله حل کړې ده، نن خلک هغه نه پېژني، خو هغه ته وایي ذوالفقار علي بټو.
خلک کار څومره هغه ته خیري کوي خو موږ هغه ته رحمت الله تعالی علیه وایو. د هغې وجه دا ده چې د قادیانانو په کافر کېدو باندې کې د هغه بنیادي لاس دی او د پاکستان قانون کې دا شی د هغه په لاس داخل شوی دی. ټیک دا به ګناهګار سړی لیکن دین باندې هغه دومره ننګ کوونکی و او چې کله هغه دستخط کو نو هغه دا ویلي و چې زه پوه یم په دې چې زه خپل مرګ له دعوت ورکوم. زموږ خلقو ته د خلقو برای ښکاري لیکن د هغې د کمال خبرې ورته نه ښکاري. دا په هغې کې کمال و. هغه خبرې اترې ما ته یاد دي چې بنوري رحمه الله هغه ته څه ویلو هغه به درته څه ویل دا چې ته اوزګار وخت کې به ووایو انشاءالله. خو چې کمو خلکو کمې قربانۍ کړي دي نو هغه یادول پکار دي. 56 کې دا تحریک چې کله چلېدلی و نو په دې کې بنیادي کردار د مولانا مودودي و. خلک هغه ته بد رد وایي. اختلاف زمونږ هم شته هغه سره بې شمېرې څیزونو کې هغه سره اختلاف و لیکن هغه یو کتاب لیکلی و قادیاني مسله او د هغې په بنیاد یې هغه ته د 500 آرډرز ورکړي و. دا یې څوک نه وایي ولې اختلاف یې دی ورسره. دا اجماعي مسله ده. د قادیانیت خلاف چې کومه خبره دا اجماعي مسله ده. په دې کې یو بل د خپې نه مه راښکې. د مسلمانانو جمعیت ته په دې کې نقصان مه ورکوئ. دا زموږ اتفاقي مسله ده چې قادیانان کافر دي او دا د پاکستان د قانون فیصله ده او په یې کې دفعه ده چې د دې عبادتګاه ته مسجد نه وایي او دې چې څه اواز کوي خپل مونځ ته یا خپل عبادت ته هغې ته به اذان نشي ویلی. دا اضافې ضیاء الحق صاحب کړي جرنیل ضیاء الحق د هغه انجام هم تاسو ته معلوم وي څه شوی دی. دا ډېر دردمن تاریخ دی خو دا خلک نه وایي چې دوی خپل عبادتګاه ته مسجد به نه وایي دوی به صلات نه وي مونځ به نه وي د دوی به اذان هم نه وي په دوی زکات هم نه وي فرض ځکه دا ټول په مسلمانانو فرض دي. دا مسلمانان نه دي دا غیر مسلم دي. د هغې وجه دا ده چې دوی د ختم نبوت یو بنیادي عقیده ده په هغې باندې ډاکه اچولی ده د هغې منکر دي. د پیغمبرۍ د جاری ساتلو قایل دي. مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین ګڼي او دی وایي چې نه مرزا غلام احمد هم نبي و. نو را به ډېر ښه خلک ښکاري ته لمونځ به م کوي روژه به مي حج به مي زکات به مي ډېر نیکان به ښکاري تاسو ته لیکن بنیادی چې کومه عقیده ده د اسلام د هغې مخالف دي. بیا مسلمانانو کې هم ډېر عجیبه رزیل خلک دی. ما ته یو سړی معلوم دی د خپل کلي کې یو بینک ته موږ تللي وو نو هغه ځان د زکات نه جدا کوه چې زه دې زکات نه ورکوم. یو فام هغې ورکړه په هغې کې لیکلي وو چې ولیکه چې زه قادیانی یم نو هغه ولیکل زه قادیانی یم دې دپاره چې د زکات نه مستثنا شي. یعنې زمونږ خلک خپل ایمان د یو 100 پیسو دپاره هم خرڅوي. دا ډېر غلط اندازونه دي ډېر غلط طریقه ده. یو سړی چې په خولې کلمه د لا اله الا الله وایي لیکن د هغه په عمل کې د اسلام خلاف د هغه په عمل کې د اسلام د بنیادي عقیدې خلاف څه شی راشي اته بیا موږ مسلمان نه وایو. البته مونځ نه کوي بالفرض نو موږ به وایو دی د کفر دایرې ته ور داخل شوی پوره مسلمان نه دی. یو دا شهادت دی خو دلته چې کوم شهادت دی نو دا یوازې د خولې نه دی بلکې د زړه شهادت هم دی. سړی به د زړه د کومې نه لګیایي د زړه د ویښ نه به لګیایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. زما دا عقیده هم ده یعنی د منافقانو غوندې په خوله باندې لا اله الا الله نه وایم. اوس یو سړی دی ظاهر کې هغه لا اله الا الله وي لیکن د زړه نه خو نه تاسو خبر یا نه زه خبر یم نه زما د زړه حال تاسو ته معلوم دی نه ستاسو د زړه حال ما ته معلوم دی. موږ مسلمانان وایو یو بل ته لیکن آیا واقعي موږ مؤمنان هم یو؟ نو دا پته به د قیامت په ورځ لګي. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
د سینې راز بخکاره شي چې ما کوم لا اله الا الله په خولې باندې ویل آیا واقعي زما زړه کې مې ایمانو. په زړه باندې محنت کول د پیغمبرانو کار دی. د زړه د کومې نه عقیده ساتئ، شک مه کوئ. نو ډېر خلق به داسي چې ظاهر کې خوا ډېر موږ مسلمان ګڼو، قرآن خان هم ګڼو، څنګه هم ګڼو، لیکن دراصل کافر و. او ډېر به داسي چې ظاهر کې موږ ته ډېر کمزورې سړی وښکاري، لیکن د هغې باوجود به الله ته د هغه د ایمان علم وي، د هغه حال به ډېر بدل وي. نو چرې د چا په خولې مه دوکه کېږئ، په خپل ځان هم مه دوکه کېږئ. خپل زړه وګورئ چې ستاسو په زړه کې واقعي دا عقیده شته دی، کوم چې تبلیغیان وایي چې په الله د کېدو یقین، چې کائنات کې څه کېږي ټول الله کوي. په مخلوق د نه کېدو یقین یعنی مخلوق د نفع نقصان اختیارمند نه دی. خو دا غریبان په خپل هم په دې جمله نه پوهېږي چې موږ څه وایو. ټول عمر یې دغې لار کې تېر کړي، خو چې ماشوم یې ناجوړه شي نو بابا لی بوځي، بابا سره چل گئی. آیا بابا په اختیار کې څه شته؟ اوس اختیار کې به هغې وی چې هغه دعا کولی شوی، دعا نشي کولی. اختیار به هغې وی چې هغه علاج کولی شوی، علاج هم نشي کولی. دا په خپل هم په دې خپله خبره نه پوهېږي موږ څه وایو. مخلوق کې مړو له څوک نه بوځي، مړي له څه بوځي، ژوندي له بوځه نه به یا دم کی یا به دعا وکړي یا به ورله علاج وکړي. د دې خبرې دغه مطلب دی. ژوندی هم نشي ښه کولی، ژوندی دعا کولی شي، ژوندی علاج کولی شي، ژوندی دمول کولی شي. شفا د الله په لاس کې ده. د کلمه شهادت مطلب دغه دی. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا عقیده شو، دا بنیاد شه بالکل د اسلام. و اقام الصلاة او د مانځه اهتمام کول. نور هغه زاړه څیزونه دي، صرف شهادت لفظ پکې سوا. و ایتاء الزکات او زکات ورکول، والحج او حج، و صوم رمضان او د رمضان روزه. نو پنځ بنا د اسلام څه شوه؟ کلمه شهادت، منځ، روزه، حج، زکات. پنځه فرض دي بنیادی. دا مطلب نه چې نور څیزونه فرض نشته دی. بنیادی فرض اصل پنځه دي چې پای باندې سړی اسلام ته راتلی شي. او که دی دغه پرېږدي بالفرض بیا به کار خرابي. د یو سړي عقیده لا اله الا الله نه ده، ظاهر کې موږ مسلمان ګڼو. یو سړی د مونځ اهتمام نه ساتي، دی د کفر دایرې ته ورغلی دی. یو سړی چې زکات نه ورکوي عملا، نو سیدنا ابوبکر صدیق هغې سره جنګ کړو، مانعین د زکات هغې سره جنګ کړو. یو سړی حج په فرض دی ونه کوي، نو حدیث کې راځي، اگر چې د هغې اسنادي حیثیت لږ ضعیف دی، چې یو سړي باندې حج فرض شوی دی او دی حج نه کوي، نو فلیمت یهودیا او نصرانیه، دی دې مړ شي که دی یهودي مري او که نصراني مري. او روزې د رمضان د دې فرضیت معلوم دی، قرآن نه معلومه ده. نو مقصد دا دی چې دې کې کوم پنځه ارکان دي، د دې پنځو ارکانو نه بغیر سړی مسلمانېدی نشي. دا پنځه اراکین یاد ساتئ، خپل هم یاد ساتئ. دې ته موږ پخوا ویل پنج بنای اسلام. پنج معنی پنځه، بنا معنی بنیادونه. د اسلام پنځه بنیادونه دي: کلمه شهادت، منځ، روزه، حج او زکات. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.